जिसके नाम पर छुट्टी होगी वो बेचारा आज भी काम पे जाएगा। जिसके नाम पर छुट्टी होगी वो आज भी काम पे जाएगा। मुल्क में आज योम मजदूर मनाया जाएगा। मलगरो څنګه چې ما په اردو کې وویلې کنه نن یوم مزدور ده، مزدور ډے ده، لیبر ډے چې موږ ورته تاسو ورته وایو. دا لیبر ډے په دې باندې چھټي وي د دغه مزدورانو په نوم باندې ټول سرکاري ادارې د ټولو افسرانو د ټولو سکولونو کالجونو چھټي وي. خو دغه مزدور غریب چې د په نوم باندې نن روز چھټي ده، دا غریب نن هم ځي کار ته، مزدورۍ ته، د خپل اولاد دپاره، د خپل کور دپاره، د خپلو بچو دپاره د یو ټیم خوراک په دې نن روز هم را پیدا کوي. نن سبا د مزدورانو حالت که تاسو وګورئ په دې ګرانۍ کې که نه، که یو مزدور د ورځې 200 روپۍ دیاړي اخلي، نو ته سوچ کوه چې د 200 روپو به دی ماښام خپلو بچو ته څه راوړي، ځکه چې په 3000 روپۍ باندې د وړو توړه ده. دغه رنګې که غوړي وګورې، چیني وګورې، حالات ډېر سخت دي. او زمونږ ستاسو د معاشرې د ټول نه مظلومه طبقه دا مزدور طبقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې روانو او ویې کتل چې یو مزدور د خپلې مزدورۍ نه واپس راتلو، د لاسونه یې ډېر په بد حالت باندې وو او ډېر چې دی ستړی ستومانو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو. رسول الله مبارک چې کله د هغه لاسونو ته وکتل چې ډېر په بد حالت باندې دي، مزدوري یې کړې ده، نو رسول الله مبارک یې لاسونه راواغستل او ښکل یې کړه او ویې فرمایل چې الکاسب حبیب الله، محنت کوونکی وایي دا د الله دوست دی، د الله ملګری دی. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرباو سره مینه کړې، محبت یې کړی. موږ او تاسو هم پکار دي چې د دې غریبانانو سره مینه محبت وکړو او هغې خلکو ته زه دا پیغام لرمه چې کوم خلک الله ذمهوار ګرځولي دي، هغې ته پکار دی چې د دې مزدورانو خصوصي خیال وساتي او د دې د خولې د اوچېدلو نه مخکې د دې مزدوري ورکړي. ظلم او زیاتۍ هغې ته نه دی پکار چې دې سره په 100-200 کې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، صحیح حدیث د تاسو پیش کوم، فرمایي چې کوم کس په معاملاتو کې الله ذمهوار وګرځولو، یعنی مشري ورته الله ورکړه او د هغه د لاندې مزدوران راغله، د هغه ماتحت راغله، نو وایي چې کله دی د هغې خبر نه اخلي، د هغې خیال نه ساتي، د هغې د خیر خبر نه ځان نه خبروي او د هغې د محتاجۍ او د هغې د فقیرۍ نه ځان نه خبروي، یعنی د هغې سره مدد او تعاون نه کوي، نو د قیامت په دې سخته ورځ باندې به الله د ده د محتاجۍ نه، د ده د مشکلاتو نه او د ده د تکلیف نه به الله ځان ناخبره کړي. څنګه چې ده به د غریبانانو نه ځان ناخبره کولو، دغسې به دی الله جل شانه د ده نه ځان ناخبره کړي او په عذاب کې. خپله انلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې انلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.